الان کې دغه دواړه طرف ته جهلا لګیا دي چې هغه د مسلک نم نه دي خبر، هغوی د علمي څه حیثیت هم نه لري. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. بیا به ورپسې سورة فاتحه وایي، په نیت د دعای وایي او که په نیت د قرأت وایي خو ورپسې به یې وایي. د اسلام په جنازه کې اول نمبر خبره خدا ده د احناف مسلک په دې باب کې څه دی، هغه به وروسته به حواله ووایم انشاءالله. د احناف مسلک دا دی اولنی تکبیر وي د ثنا دپاره، د حمد دپاره، د دې دپاره وي چې په دې کې د الله تعالی حمد او ثنا بیان شي. نو دغه حمد او ثنا سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم ورکړی صحابو ته چې په منځ کې تاسو دا ثنا وایي. البته دې په ځای کې څوک سورة الفاتحه په طور د ثنا وایي هغه هم جایز دی، هغه هم صحیح ده. البته په جنازه کې قرأت کول دا جایز نه دي، د هغې نه منع راغلی د حدیثو کې. مسلک د حنافو دا دی. دسو که وګورئ د غیر مقلدینو مسلک دا دی په جنازه کې سورة الفاتحه ویل په طور د قرأت باندې دا فرض دي، د دې سره مازاد الفاتحه باقي صورت ویل هم ورسره پکار دي. د دې مسلک دا دی. د غیر مقلدینو نه مونږ مطالبه کوو، تر اوسه پورې هم ته مطالبه وا او تر قیامته پورې به انشاءالله العزیز وي او هغه ردیو په سرونو باندې ردیو په مړو ژوندو باندې زموږ قرض ده. یو روایت دغسې وښیي، صحیح نه ضعیف وښایي چې په هغه روایت کې د جنازې ذکر وي نمبر 1. نمبر 2 په دې کې د قرات ذکر وي، د قرات دا خبره یاد وساتئ صرف د فاتحې نه. 3 د فرض تصریح پکې وي چې سورة الفاتحه قرات په جنازه کې فرض ده. 4 نمبر بغیر د دې نه مونځ باطل دی او دا میاد ساتي د فرضیت د پر فتاوا حساریه ستاسو جلد 213 ستاسو نور مولایانو لیکلي چې در پر قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل پکار وي. مونږ د یو روایت په تمایو په جنازو په تاسو په خطباتو کې په دغه تفسیر مکو تاسو دلیل نه ګرځي کې دغه دلیل راوړي خپل عمل ثابت کې نران شي. او دام ډیر عجیب خبره د مولانا امینو کاړوي صبر مولا و فرمایل او غیر مقلد چې کله په منلو باندې راغله نو هر رسیزه ومنو په انکار راغله قرآن نه انکار شروع. استاد زمونږ خو مسلک داره ما په اوله کې ویل چې سورة الفاتحه په تور د قرات باندې لوستل دا جایز نه دي، په تور د ثنا باندې لوستل دا جایز دي. او دغه مفتی تقی عثماني خپل مسلک هم دی غلی کلی دي. دا تاسو وګورئ در شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب درس ترمذی دی په ټوله دنیا کې معروف او مشهور چې په ټول درسګاهونو کې دا شتره طلبا غوري. د دې جلد نمبر 3 دی صفحه نمبر 304 کې شیخ الاسلام لیکي اگر نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ بنیت دعا پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں. کہ په جنازه کې سورہ فاتحه پنیت د دعا ولوسته شنو هیڅ حرج نشته. البته قرات کی نیت سے جائز نہیں، البته د قرات په نیت سره جایز نه اسلیے کہ وہ قرات کا محل نہیں، ځکه چې د قرات محل نه دی. بیا مذاهب ذکر کوي، روایت ذکر په اخر کې خلاصه لیکي په صفحه نمبر 305 میں اس سے ظاہر ہوا کہ تکبیر اولا کے بعد سنت حمد ہے. دا تکبیر اولا نه وستا سنت دار چې د الله حمد وشي، خو الحمدلله کې ذریعہ ہو یا اس کے علاوہ ثنا وغیرہ کې ذریعہ، خو د الحمدلله په ذریعہ وي چې الحمدلله وای یا ردین اللہ بل ثنا وغیرہ بھی. صاحب الہ سنن مبسوط سے نقل کرتے ہیں کہ مشایخ کا ثنا کے بارے میں اختلاف ہے. صاحب د الہ سنن هغه د مبسوط نه نقل کړل چې مشایخ د ثنا په باره کې اختلاف دی. بعض نے کہا کہ ثنا الحمدللہ کے ذریعے ہوگی، بعض ویل چې د الحمدللہ په ذریعے سره به ثنا وي کما فی ظاهر روایہ، اور بعض نے کہا کہ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک الی آخری کے ذریعے ہوگی، اور بعض ویل چې سبحانک اللہم دې په ذریعے به وي. وهو روایت الحسن عن الامام. د امام منیفر مولانا دقه ریوت والله اعلم 360 د ټوله دنیا مخې تر ټوله دنیا غکتیش. او دقه مسلک د احناف د امام منیفر د ټولو کتابونو لیکلي. مثلا ز تاسو دا وخیمه دا زما سره فتح القدیر د احناف د مسلک مشهور ترین کتاب د دې جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 125 دی. دی لیکي عن ابي حنیفه یقول د امام صاحب مولانا روایت فرمایلی سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره قالوا لا يقرأ الفاتحة الا ان يقرأها بنية الثناء. نبل ولی مقتدی فاتحه لرا مگر دا چې لولي دی لرا پنید د ثنا، پنید د ثنا وی لوسته شي، که پنید د قرات وی په جنازه کې به نشي لوسته. ام دقر امام صاحب کو مسلک کې دغه دي چې سورۃ الفاتحه یا بل سورۃ الفاتحه پنید د قرات باندې لوسل دا جایز نه دي، ځکه چې په احادیثو کې روایتو کې په غنو روایتو کې دغه نه من راغلی ده. مونږ ته چې کومه طریقه ملاو شوې ده د جنازې صحابه کرامونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامونه چې کوم صحابه ته خولي هغه دقه چې مونږ لولو الحمدلله ورني تکبیر نرسته ثنا د الله
اګه پهري طریقې سره مستون طریقې بغي کې جدا دي اختلاف د مشایخ راغله ما په روایت پیښ کړه